دا دنیا زمون طالبان وی سو کوئی دا دنیا دا ادنا مونس تے دا خیرت پا مقابلہ کے دیر نزدے دا زکو تا دنیا وی او بعض حضرات وی چی دا دناعت نماخوز دے دنید لاندی سیز بیکار کمزور ذلیل سیستا وی نو حضور پاک فرمائی الدنیا کلها ملعونہ دنیا دغی معناتا چی منگورو وی دنیا دا خدای دا رحمتنا لری دا الا ذکر اللہ یوسو سیزونت مستثنا دی دا اللہ ذکر چی کہ اللہ یادے او پا قرآن شریف کے دا ذکر اطلاق پا قرآن شوی دے بار بار دا خدای قرآن لتوجہ ورکے او چی سوک دا ذکر سر مینہ کئی محبت ساتی ذاکرین سر مینہ کئی دات مستثنا شو خام خاد سڑینا پا دنیا کے سنا سا گناہونا کیگی دا دینا سوک نخلاسی گی نو مثال دا یو ڈنڈے دے بعض خلق پا یو سخار ڈنڈ کے دن ولاری او سو کے پغاڑو تاویگی را تاویگی نو دا ڈنڈ پغاڑم سخو بپرتیوی دا چا پا کے خپیلم دیشی دا چا جامول وجود لساس کے او دار رازی نو علاج بے سکو یو خوبمون کوشش کو چا دا دے ڈنڈے نزانو باسو دا ڈنڈے نزان چو باسے نو گناہون بپرے دے دا گناہون دا ڈنڈے و دا چقلو مثال دے او نیک عمال بکے خو کبیام تا دا دی گناہون نزان دیرم ساتے نو لگا لگا گناہ در نکی گرا دیر نخلاسے گی دا غید پارا اللہ پخپلو بندگانو مہربان دے و منگتا اعلان کئی توبو الاللہ توبتا نسوحا دا ظلن خدایتا توبہ باسے فتوبہ اللہ گناہ معاف کئی خو گوری دو قسم گناہ دا یو اغا گناہ دا چی دا اللہ دا بندہ دا حق سر تعلق لری دا اللہ حق دا دا چی پسڑی منزون پوری دیو نی دی کڑے یا زکاة پہ پوری دیو نی دی ور کڑے یا مالدار دیو حج ندی کڑے یا روجے ندنی ولی دا رمضان فرض دا دا خدای حقو ندی دا پتوبو نخلاسی گی دا بخامخا ادا کے روجے چی سو ندی اندازہ بولگے نسی با او حج دے ندی کڑے کے با او منزون در نپاتی دی نو را گرزا و قضا منزون کوا کہ در وزی ہر منصر یو دوام را گرزے نو پکال کے در 2 کالو منزون در 3 کالو منزون را گرزی او اغید پاردا سے کوا چی کل یو منس کے لکا دا مازیگر وید اول مازیگر قضا کو ہر کے اول یادوا نو دکا چی کم خلاص شی او کے ورپسے بلاول شو چی اگا اوشی نو ورپسے بلاول شو چی پتاسو نپوری دی یا اول یا آخر زکاة تے نو کپا یوزے نشی ورکولی پا لگا لگا ورکا وغاڑا با دی رو رو خلاسی گی او دا بند حق دا بندنا دی کورنی ولی دی زمکا دی تینی ولی دی دا بندنا پیسے دی والی دی دا نپا توبو نخلاسی گی دا بخامخا ورکے دا نپا حجون خلاسی گی و نپا توبو نپا صلاة تسبیح خپل حق او پردی حق حضور پاک لی او صحابی راغی گورا دا جہاد او دا شہادت سمر الوی جر دی وی دا اللہ رسولہ کہ زدہ اللہ پلار کے جہادو کا موزہ شہید شم او مخ پا مخ او جنگے گا موزہ شہید شم نو مالا بخدے جنت راکی وی آو کہ سڑے لاڑوی دا سڑے واپس رو گردوے کہ راوی گردوی تاسوی وی ما دغسے ہوئے وی گورا کہ تا اللہ پلار کے خالص دا اللہ دا رضا دا پار جنگے گے مخ پا مخ تختنا او شہید شے او بالفرض بیا دے خدای را جم دی کی او بیا مخ پا مخ جنگے گی او بیا شہید شے بالفرض بیا دے خدای جم دی کی او بیا مخ پا مخ جنگے گی او شہید شے درے شہادتون دے حاصل کرن چھ دمر حق دا دے گوتے عمر پردے در باندے پوری نو جنت تا نشت دے وی اس جبریل راغ او دا خبر ماتا اکڑا پا توبہ دا دسترگو گناہ دے مثلا کردے دا توبہ دے وستا دا غوگ دے کردے دا نن دا موبیل دا لاس خلق پا دے کے مبتلا دے دا اندام گناہ دے مکردے دا زا کہ توبہ دے وستا اللہ بے در تماف کی دا لاس دے کردے دا دا خپو دے کردے دا چا سر دے پا گناہ کے امداد کردے دے دا برتا خدای پاک پا توبہ و بخی نو بہترین سیز دا توبے دا پارسشے دے استغفار دے استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب الیہ داریر کل استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ او چی دام ندر دی نو مختصر وایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بس دام کافی دی
صرف دا لفظ استغفر الله استغفر الله په خدای چې په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي په دې استغفار. دا ما چې کومې خبرې وکړې دا خو د الله د قانون سره تعلق لري. که خدای وغواړي هر څه درته بخلی شي. رحم جدا شي دی او قانون جدا شي دی. ما کومې خبرې وکړې دا قانون دی، او که الله پاک وغواړي د قانون نه بالاترم خدای پاک کولی شي. الله قادر دی هر سره ته بخلی شي او بخیم درته ډېرو ته یې داسې بخلیم دی. یو سړی راغی او یو عالم ته وایي وی زه توبه وباسم خو ما یو کم سل مړي کړي دي، زما توبه به قبوله شي. دا د حضور پاک د خولې مبارکې وینا ده. هغه وی یو کم سل دی وجلي دي او ته لا ویې توبه وباسم خوار شي دوزخ د ځای دی. توره یې اوچته کړه او هغه مولی یې بامبد کړه، هغه یې بېغمه کړه. ورېږه چې وی تام ځای ته ورسوم، زړه دې راله خور کړه، سل یې پوره کړل. بیا ورته چاوي ګرځېده وی داسې مولا راته وښایه چې زما زړه له اطمینان ورکړي او دا ما ګناهونه خدای پاک وبخي، ما الله معاف کړي. او ژړل یې خدای ته. چا ورته پلانکي کلي کې یو مولوي صاحب دی ډېر ښه سړی دی، هغه له چې څوک هم ورځي هغه وایي توبه وباسه بس الله دې معاف کوي. وایي یاره ورځم که ده راته وي زړه به مې مطمئن شي. په دې نیمه لاره کې وله مرګ راغی. حضور پاک فرمایي د رحمت او د غضب فرشتې رانې. د رحمت فرشتو وي مونږ ته څه وباسو ځکه توبې له روانو. که مولا د نم دې رسېدلې نو رسول الله مبارک فرمایي الندم توبة چې سړی ستومانه دا توبه ده دی په ګناه ستومانه دی دا توبه قبوله ده. هغه نور وی چې نه دی لا د ګناه په ځمکه کې دی مولا ته نه دی رسېدلی. دواړه سره په اختلاف شو. الله فرمایل وی کچو کې که دی د ګناه ځمکې ته نږدې و نو د غضب دا فرشتې ته څه وباسئ، او که هغه کم توبې والا ځمکې ته نږدې و نو هغه فرشتې ته څه وباسئ. نو دې ګناه والا ته نږدې و الله هغې ځمکې ته وی تقربي را نږدې شه، دې بلې ته وی تباعدي لرې شه. فرشتو چې کچ وکړه هغه د توبې والا ځمکې ته یو لیش نږدې و نو د رحم فرشتو ته څه وویسته والله وبخه. اوس دا د خدای رحم دی، دې ته رحم وایي. دا د قانون نه اوچته خبره ده. ولې زمونږ په پاکستان کې شته دا قانون که نه؟ یوازې پاکستان کې نه په ټول دنیا کې دا قانون دی. شیشه نه پانسي کی قانون مطابق چې دا مړې تا کړی دی په هائی کورټ کې درخواست ورکړي اپیلو کې هائی کورټ یې پانسي کې وي دا مړې دې کړی دی او مړې کړی مې. سپریم کورټ کې اپیلو کې سپریم کورټ هم ولا اپیل خارج کې وي دا مړې دې کړی دی. اوس قانون خدا دی چې پانسي حکم پې ولګوي تو پانسي کېږي. لیکن د هغې نه پس صدر ته یو درخواست دی کې هغې ته رحم درخواست وایي. د صدر او د بادشاه خوښه ده که مفتو کې معاف کوي نو معاف کولی شي. دا قانون نه اوچته خبره. دا ما چې وختي خبره وکړې دا د الله نظام او قانون دی، دغسې به کوي. او رحم د اوس الله پته نه لګي چې په چا څنګه رحم کوي او څنګه رحم نه کوي. خو رحم هم په هغه چا الله کوي چې الله ته ډېرې جړاګانې وکړي، فریاد وکړي وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، یا الله زه بخښنه غواړم او ما معاف کړه. قسم دی چې په بخښنو په استغفار الله خوشحالېږي. دا ولې الله خوشحالېږي په بخښنه؟ د دې وجه راته اوس ووایم. دې کې تا ځان عاجزه که خدای دې لوی وګڼه. بخښنه خلک د چا نه غواړي؟ د لوی ذات نه غواړي. خدای دې لوی وګڼه. دویمه څه؟ دویم دې دا عقیده ده چې خدای ما نیولی شي رانیسي مې ځکه خو ته معافي غواړه. دریم په ګناه دې اقرار وکړه چې ما خدای ګناه کړی دی. څلورم خپل ځان دې عاجزه که. نو چې دومره ځان عاجزه کې په ګناه قرار وکړې بخښنه وغواړې ستومانه شي چې دا ګناه مې نه وې کړې، الله لوی ذات وګڼې، الله هغه ذات وګڼې چې که ما معاف نه کړي نو ما رانیولي م شي. الله معافی ورکولو والا هم دی، الله توبه قبلولو والا هم دی، الله رحم والا هم دی. په توبه کې دومره ډېرې خبرې دي نو په دې خدای به نه خوشحالېږي، په څه به خوشحالېږي. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده، ما تاسو ته ویلې ده بار بار. وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانو او خو ډېر تیز انسانو جذباتي. ټول خلک به مسلمانان څه کوي کافر به هم یریدل. یو سړی د یو یهودي عیسایي د کور نه راووت، ذمې ورته وایي او لاس کې شراب. چې عمر یې ولید بس سړی په یریدو شو، زرې هغه د شرابو بوتل څادر یې تو کتې او ترخ کې ومنډه. او غریب په یریدو شو چې خدایا
دا څه مسله د امیر المؤمنین خو په خپلو سترګو ولیدم او چې اوس به راسره څه لوبه کوي حضرت عمر هم خپې ورتیزې کړې قدمونه یې اوږده واغېشتل او ځان یې ورورسو او دا سړی په دې زړه کې وایي چې یا خدایه نن مې معاف کړې بیا زما توبه که مې د شرابو بوتل له مګوتې یوړی چې حضرت عمر ورورسېد هلکه وایي دا ترخ کې دې څه دي وی صاحب صادر دی وی صادر کې څه دي وی بوتل دی بوتل کې څه دي وی پید دروغ نو یې پید دی په لاس کې ولې نه نیول چې په صادر کې دی نغښتې دي وی صاحب ګرم دی ګرم نو ما ځکه په صادر ته تاو کړی دی ګوره ځان یې بچ کو وی راوباسه اوس خو سړی لا پریشانه شو چې شراب دی مې دروغ وی خدای چې امیر المؤمنین به څه کوي ما خو یې پرې به مې دي چې زه خو په پی دی اغشتی دی او ګرم دی په ترخ کې دی نیولی دی اوس خو دروغ مې مویدا سو شو چې داسې رپېدل چې څنګه بوتل د صادر نه راویسته ډس چې بوتل ته لاندې پرېوت چې پرېوت پی ته وبېدل پی او پی نه بړاس خیږي ګرم حضرت عمر حیران شو هلکه دا څه مسله ده ما خو ته دغه ځای نه ولیدې چې تا سره د شرابو بوتل او لاس کې دې نیولي و یخ پخم و دا څه مسله ده پی مې که څه جادوګرې جادو دې درکې او که څه مسله ده وی نه هېڅ جادو مادو نشته دا شراب و صاحب خو ما به معاف کوې وی نه معافې ما شراب دې کور کې اغېشتې چې ته مې ولیدې ډېر زیات ویرېدم په دې زړه کې مې توبه وویسته چې خدایه بیا به د شرابو بوتل له ګوتې م نه وړم خو الله اوس مې معاف کې ما توبه وویسته دا دغه توبې برکت دی دنیا کې الله وښول حضرت عمر ورته وفرمایل وی دا د توبې برکت دی چې دا شراب دی خدای پاک په پیو بدل کړل دروغ دی وی دروغجن یې نه کړې دروغ دی وی الله دروغجن نه کړې رښتیا چې تاسو وی قصې در سره الله وکړل د توبې دونه برکت دی خیر وی داسې دونه لویه خبره نه ده چې شراب په پیو بدل شو شراب هم یو سیال بیدون کې شی دی او پیم بیدون کې شی دی د تعجب خبره دا ده چې دا پی دی په دا ترخ کې ګرم څنګه شو دا چا ګرم کړه حضور پاک فرمای رب اشعث اغبر لو اقسم علی الله لابره ډیر کله ته داسې انسان دی چې ببر سره دی دوړې او غبار پیلوتی دی که په خدای قسم وخوري نو خدای پاک به په قسم کې رښتونی کې او دروغجن به نه کي قسم وخوري چې زما د قسمې چې باران به کېږي شین اسماني الله به وریځ راولي الله به باران وکړي چې دی دروغجن نشي دونه خیال الله د بعضې بندګانو ساتي په یو توبه دغه انسان کم ځای ته ورسېد کم ځای ته خدای پاک په یو توبه ورسو دا د خدای فضل دی او د الله کرم دی چې د چا باندې وشي خدا فضل او کرم په هغه چا کېږي چې ځان خدای ته نږدې کړي ګناه ما خو درته ووې الله څه فرمایي وی زه ستاسو په عذاب څه کوم ما تاسو عذاب له خو نه پیدا کړی یو ماشوم یو ګوډاګی جوړ کړي د خټو دا ماشومان اکثر جوړی او تی ولا روان کا ابه لوغړېږي د خټو ګناګې دی چې تی ولا روان کې ابه لوغړېږي هغه ماشوم په خاورو کې او چغې به م وایي لتې به م وایي چې دا خو ما ګوډاګې جوړ کو تاراله ولې روان کو نو انسان غوندې ښکلی شخصیت چې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا الله جوړ کړی دی څونه مرحلونه یې د مور په ګېډه کې راوچت کړی دی او بیا په دنیا کې د عذاب له پیدا کړی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم الله او زما د نعمت شکریه ادا کې نه شکری مه کوئ بندگانو لویي مه کوئ تکبر مه کوئ نو ګوره چې ته وې الله ما وبخه نو دا تا د لویۍ نه توبه وویسته ځان دې عاجزه که الله مونږ عذاب له نه یو پیدا کړی زبارو خو مونږ په خپله د عذاب ځای ته ځان وردن نه کوو په استغفار الله خوشحالي حضور پاک فرمای وی بنی اسرائیلو کې یو سړی و هغه سړی ډېر ګناهګار و چې کله مړ کېده نو دا د بخاري شریف حدیث دی نو ځان ته خپل بچي راغونډ کړل نو هغه بچو ته کېناست وی ایو ابن انا وی بچو زه څنګه پلار یم زه خو بیمار یم مرم ورځ دوه کې د نمرم روان یم خو زه څنګه پلار یم هغې وی بابا ته ډېر ښه پلار یې زمونږ د ډېر ښه تربیت وکړه مونږ له دې وګټله مونږ دې لوی کړو ماشومان ستا غوندې پلار نشته وی بچې زما یو خبره ده او د مرګ وخت کې درته کوم منی به وایه بابا قربان وی ښه داسې کار دی وعده را سره وکړي چې زما دا سوال زه درته څه ویم دا به منې بابا بلکل
حضور پاک فرمای عهود او مواثیق کله کې وعده ته واغشته چې وعده واغشته وی بچي تاسو ته پته ده او ما ته پته ده زه ډېر ګناهګار یم ما ډېر ګناهونه کړي او که دا الله ته ور مخامخ شوم نو داسې عذاب به راکړي چې داسې عذاب الله ډو چاله ورکړی نه دی او نه به یې ورکړي ما ډېر ګناهونه کړي زموږ د حدیثو بعضې علماو لیکلي دي بعضې محدثینو چې ده به د مړو نه کفنونه ایستل او هغه به یې خرڅول دا څومره لوی جرم دی چې ته د شپې ورځې او مړې راوباسې او د هغه نه کفن وباسې او خرڅی نو بیا خو مړې واپس څوک نه ښخوي بربنډې په دې میدان کې پرېږدي ام دې د مړي نه کفن وویسته ام دې مړې بربند پرېښود جمدې نه د مړي بېعزتي دې وکړه مړي دې بې حیا که نباش علامه عیني او فتح الباري لیکلي دي سړی دغه ګناه والا څونه خطرناکه ګناه زما وروڼو وی ښه چې زه کله مړ شم نو ما به وسوځوې او زما داسې به مې وسوځوې چې زما هډوکي م ایره ایره شي او بیا به مې وټکوې په کاڼو کې او بیا به زما ایرې راوالی چې ښه ګرمه ورځې او تیز باد لګي نیمې به په دریاب کې ونولې نیمې به په دې اوچه باندې ونولې د مقصد دا نو چې ما به خدای جمدې نه کړی شي ایمان یې په الله مطلب دا چې ځان له په خپله د عذاب ورکم کیدی شي الله ووایي چې زه به سم دقسې رک ښه دی پرې چې ورکي دغسې ایرې ایرې دي په دې بچ شم ساده سړی بچو ورته وی بابا دا څه کې د ګناه د پاسه ګناه وی بچې ما د نه وعده اخیستې را او داسې به کوې حضور پاک فرمایي چې کله سړی مړ شو بچو وسوځه مقه چلې ورسره او بیا ولا اډوکي او غیرې ټولې وټکولې او نیمې په دریاب باندې ونستې او نیمې په دې اوچه او چې څنګه یې ونستې نو رب العالمین ورته واپس وی کن نو دې نیخ پیدا شو د الله نه یو شی نشي پټېدی چې ایرې ایرې شي او چوره چوره م شي نو د الله نه پټ نه کم ذات چې د نشت نه تا هسته راوستی شي نو هغه ذات چې ته ټوکړې ټوکړې شي او ایرې ایرې شي نو واپس ته م جمدې کولی او الله په دې ستړي کېږي نه یو کن لفظ سره دا هر څه کوي چې ځان ته یې مخامخ ودرو وی بنده دا دې څه کړی دی ما نه پټېدی شي ما نه غیبېدی شي ما نه روکېدی شي جرم د پاسه دومره جرمونه دې کړي دي او د جرم د پاسه دې دا جرم وکړه وصیت دې وکړه دې سړي الله ته من خشیتک یا رب الله ستا نه یریدم تا ته نه شوم ودرېدی ډېر ګناهګار تا ته نه شوم ودرېدی ستا د یرې نه مې الله دا وصیت کړی دا مې کړی دی الله خو خبردار دی په زړونو الله غفر له فرشتو ته وی زه دا ما وبخه دې زما نه یریده د مرګ په وخت کې ما وبخه جنت ته په مخه کې نام د خدای رحم دا د خدای کرم دی دا د قانون نه بالاتر دی په خدای قسم زه کله کله سوچ کوم زه یم یا الله ته په موږ څونه مهربانې موږ ګناه کوو بیا روزي راکې موږ تا خفه کوو بیا رزق راکې موږ د سترګو ګناه کوو موږ د غوږ ګناه کوو موږ د ژبې ګناه کوو ټوله ورځ موږ د زړه ګناه کوو خدای بیا هم راله روزي راکې بیا دې م ښکلی شکل راکړی دی بیا دې م بچي راکړی دی بیا دې م عزت راکړی دی بیا دې م راله په لکې د مانځه مینه پیدا کړې ده او ځان ته مدرې خدای بیا دې م راله روغ صحت راکړی دی خدای ته څونه مهربانه باچی یو سیز نه ځان ساتی د کبر نه ځان ساتی الله بر سره احسان کوي حضور پاک یو ځای فرمایلی الله ارحم بعباده من الام بولدها دومره الله په خپلو بندګانو مهربانه دی چې دومره مور په خپلو بچو نه ده مهربان الله په خپلو بندګانو دونه مهربانه دی یو ښځې سره ماشوم و ماشوم اور یې بلو نو چې د اور لمبه به اوچته شوه نو هغه ماشوم به یې داسې غاړې ته که چې تو یې ونه وی او چې د اور لمبه به ښکته شوه نو ماشوم به یې بیا سینې ته راجوخ که نو حضور پاک وفرمایل وی دا مور په دې خپل بچي څونه مهربانه ده وګوره لمبه چې راوچته شي نو بچی ته یې خوا کړي او چې لمبه ښکته شي نو بچی بیا سینې ته رانږدې کړي وی ډېره زیاته وی د دې مور نه چې د دې په بچي کم رحم دی د الله په خپلو بندګانو زیات رحم دی ښځه راله حضور پاک لی هغه بچی راوسته وی تا داسې فرمایلی دي چې د الله رحم په خپلو بندګانو د مور نه په بچي چې کم رحم دی زیات دی وی او نو وی زه خو به دا خپل بچی اور ته ونه غورځومه نو الله خپل بندگان اور ته ولې غورځوي حضور پاک وجړل سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې چې واقعي سوال خو مضبوط دی
مور بچری خپل بچی اور ته ونه غورځوي چې دومره د بچي ګوته وسوځي معمولي غوندې په اور نو مور ټوله شپه ورسره پریشانه پلارمې خو مور ډېره پریشانه هر وخت ولا ګوته رالیو اوله ښکلی اوله چپی مور ډېر مهربانه ده ډېره په بچي باندې لږه نه حضور پاک او جړل او بیا فرمایل ان الله لا يلقي في النار الا المارد المتمرد على الله الله اغا بنده په اور کې غورځي چې د الله په مقابله کې سرکشي او لویي کوي چې تکبر او لویي نه کوي او د الله نه معافي غواړي ځان ته عاجزه وي یا الله زه عاجز یم خدای زه لویي نه کوم زه ډېر کمزور یم زه ډېر عاجز یم خدای ستا د یو ماشي د مقابلې پروردګاره زه نه یم او چې دا تکبر کوي او لویي کوي او ځان ته لوی وي دا به اور ته خدای غورځوي او دغه بچی چې د مور په مخ کې لویي شروع کړه او تکبر یې شروع کړه نو اکثر دغه مور هم دا بچی عاق کړي که معافي هم دې غواړي وي نه دی معاف کوم جیل لی ورکړي اکثر پولیس لی ورکړي کبرجن بچی دا مور او پلار هم ځان ته نه نږدې کوي د ځان نه شړي کبربن یم بنده د خدای نه خوښ د مارونو یو د تکبر نه ځان ساتي کبر به نه کوي په کبر الله ډېر خفه کېږي بل مسلمان ته سپک کتل د بل مسلمان بېزتي کول د بل مسلمان بده ویل بل مسلمان کمزورې ګڼل ځان لوی ګڼل ځان اوچت ګڼل زه داسې یم زه داسې یم زه به داسې وکړم زه به داسې وکړم زو لفظ په دې تکبر الله شیطان 80,000 سال عبادت ابلیس کړی او په دغه تکبر یې ذلیله نه کړ امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی دي 80,000 کاله عبادت یې کړی او د عبادت په وجه د فرشتو مقام په هلته په اسمانونو کې به اوسېده او چې الله ورته وی آدم ته سجده ولګوه نو څه وکړل وی نه کوم او باقاعده خدای سره مقابله وکړه خلقتني من نار وخلقته من طين اسجد لما خلقت طينا د اور نه پیدا یم د اور لمبه خشتمي اوچت روانې او خټه تکه تورې او په ځمکه پرتی زه به هغه شي ته سجده لګوم چې د خټې نه دی پیدا کړی الله وی زما لک ان تتکبر فیها الله اکبر تعالی زما په مخ کې په دې جنت کې په دې اسمانونو کې کبر مناسب نه دی زه شاب دا غځای نه راځلی لکه 80,000 سال زما او ستاسې عبادت دی 80,000 کاله عبادت یې ول په یو ځل دوړه کړه او سپېره بچي معافي مو نه غوښته کنه که د هغې نه پس یې معافي غوښتې وه چې الله معافي غواړم ممکن ده چې الله معاف کړی وی هغې نه پس څه وی وی دا آدم او رده بچي به زه پرېږدم نه د نه به یې لرې کوم د هر طرف نه به د ده په بچو ځامله کوم بره نه و لاندې نه و ښي نه و ګس نه و مخکې نه او شا نه او پرېږدم به یې نه دوزخ ته به یې درته لیږم تا به ترې خفه کوم او دا به زه نه پرېږدم چې ده دا قسمونه وخوړل الله ته قسمونه وخوړل ګوره دومره کبرجن دی نو الله فرمایل تا وخوړل قسمونه زما دې په خپل ذات په خپل جلال په خپله لویۍ په خپلو صفتونو قسمي چې ته هر څومره ګمراه کړې او ما ته سر ښکته کړي او معافي وغواړي توبه وباسي هر څه به ورته معاف کړم کبر دونه خطرناک شی دی توبه او معافي باندې الله دونه خوشحالېږي د مارونو ځان له یو نصاب مقرر کړي روزانه استغفر الله وایي علماء نے یاد کې او دا استغفار نور سنی دومره وایا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا مختصر صرف استغفر الله ربي من كل ذنب د خپل ربنا بخنه غواړم معافي غواړم د هرې ګناه نه واتوب الیه خدای ته رجوع کوم توبه وباسم توبه رجوع ته وي الله ته رجوع کوم خو د زړه نه د خولې نه دا نه چې صرف په خولې توبه 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 او پړه کې ګناه پرته وي داسې به قطعا نه کې د زړه نه توبه وباسه لږ ورسره وجاړه او که جړه نه درځي ځان جړغونې کا بهترینه توبه بیا هغه ده چې سړی 2 رکعاته صلات توبه وکړي لاړ شو یو ګوټ کې ودرېږه او 2 رکعاته نفل په دې نیت وکړه چې دا ګناه مې کړې ده الله لکه څوک داسې شته ما ته ویلی شي یو کس چې ما ګناه نه ده کړې نه هر سړی ګناه کې دی لږه کې یا ډېره کې دقه ځای روزانه ماسخوتنې ماښام مانځه پسې وي ماسخوتن مانځه پسې وي ماښام مانځه پسې وي
تهجد خو ډېر ښه دي که نه شي کولی ماسخوتن ماښام مانځه پسې د توبې په نیت ړکې راوله ړکې الله روز غونډه تېره شو ما نه ډېره ګناهونه شوي یو 2 رکعاته نفل وکړه او بیا لاس خدای ته اوچت کړه چې الله زه ډېر ګناهګار یم سار پرون ماښام نه پس تر اوسه پورې یو شوه روز الله ما ډېره ګناه کړې ده زه اقرار کوم خدای زه کبر نه کوم اقرار کوم ای الله ما معاف کا خدای ما معاف کا الله باندې معاف کړي حضور پاک فرمایي هیرونو وی که یو انسان دا ځمکې عمره ګناهونه وکړي دومره ډک ښه واوره دومره ډک د ګناهونه وکړي چې د دې ځمکې نه د اسمان غاړو ته ورسېږي د دې ځمکې نه والا اسمان غاړو ته ورسېږي دومره ګناهونه وکړي خو چې شرک یې نه کړی او دی مشرک نه او ما ته سر ولګوي او ما نه معافي وغواړي دا ټول ځای به وله د ګناه په ځای په نیکو ډک کړم لا ابالي هېڅ پروا مې وی نشته الله د چا نه یریږي خو نه الله په چا کمزورې خو نه دی الله د چا نه شرمیږي خو نه د الله خو خپل بندگان دی الله خو د خپل بندگان عذاب له نه دی پیدا کړی دا بندگان دا د عذاب دپاره نه دي دا مسلمان چې د الله نوم وی لا اله الا الله وی درود شریف وی قسم دی که د عذاب له پیدا دا خو مونږ ځان په خپله د خدای نه لرې کوو تکبر کوو کبر کوو خدای ته سر نه ښکته کوو خو دا کبر دی که نه مونځ نه کوو چې مونځ نه کوې خو تکبر دی وکړه که نه ځان دې د خدای نه لرې که مال یې درکو ته بیا پکې زکات نه ورکوې مال یې درکو ته بیا حج له نه ځې خو کبر کوې کمبخته که نه او خو درته وایي ورکه نور زیاتوم مال ورکه نور درته زیاتوم نو ولې تکبر کوې ولې غرور کوې ولې ځان د خدای نه لرې کوې ټول به روزانه به استغفار وایه خرونو روزانه دغه استغفار ډېر ښه دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ډېر ښه دی بس اخري یو خبره درته کوم حسن بصري یو ډېر لوی سړی هغه یو سړی راغی وی ډېر ګناهګار یم وی استغفار وایه بل سړی راغی هغه ورته وی زمونږ په علاقه قحط دی باران نه کېږي دا اوس وګورئ بارانونه نه کېږي بند مونږ خدای ته رجوع نه کوو خدای ته جړا نه کوو اوس که دې چغه وواله چې راځئ پلانکي ځای کې به د استسقا مونځ وکړو دغه 5 به راشي باقی څوک راځي نه ما ته بعضې خلک وایي د استسقا مونځ د استسقا د باران مونځ ما وایي په قلار کښېنئ سنت طریقه دا ده چې ټول خلک به وځي د کلي نه بار نوځي څوک نو چې نوځي خدای نور په قهر نشي نور په غضب نشي وي به قحط دی استغفار شروع کړي بل سړی راغی وي بچي مې نشته استغفار وایه بل سړی راغی وي غریب یم قرضدار یم استغفار وایه بل سړی راغی وي صاحب ډېر بې عزته یم خلک مې عزت نه کوي استغفار وایه چا ورته وی دا یو هر سړی راځي او ته ورته همدغه یو دم ښی چې استغفار وایه بل دې هم څه زده دی او که نه هغه وی قرآن شریف کې پهله وعدې کړي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا الله به دې وبخي استغفار وایه یرسل السماء علیکم مدرارا په شیبو باران به در باندې وکړي ویمددکم باموال غریب مال به درکړي وبنین زامن به درکړي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا باغونه بدر کی نهرونه به خدای در کی ما لكم لا ترجون لله وقارا عزت ولې نه غواړئ د خدای نه عزت وغواړه مطلب دا چې عزت به خدای در کی ډېر زبردست اصل چیز د استغفار روح څه دی ځان عاجزه ګڼل خدای لوی ګڼل په خپله ګناه قرار کول د ګناه معافي غوښتل الله قادر ګڼل الله نیونکی ګڼل الله معافي ورکوونکی دا دومره خبرې په استغفار کې راغلي نو ځکه په الله خوشحالي هلکه ټول به ووایه که خیر انشاءالله استغفر الله الذي ووایه لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه که دا نشی ویلی دونه وایه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او قدام نشي ویلي دا خو ویلی شي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله او صلات حاجت صلات توبه دا غي خو یو اوږده دعا ده دا غي نه د مانځنه پس لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم
لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا مريضا الا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان الا قضيتها يا ارحم الراحمين. په دې کتابونو کې شته، یاد یې کې په کاغذي ولیکې د هغې نه وایي. خو خیر که دغه دعا نم شوی ویلې، که دا چاته یاد نی نم شی ویلې، نو د مانځه نه پس دقه خدای ته لاس اوچت که یا الله ما وخه زما ګناهونه معاف کا، بس دغه هم کافي ده. الله دې موږ ته معافي نصیب کړي. الله موږ ډېر ګناهګار یو، لږ نه ډېر. الله موږ معاف کا. خدای موږ ډېر ګناهګار یو، موږ معاف کا. خدای مونږ کې هر قسمه ګناه شته، وړم شته، لویه شته. ستا حقونه هم دي، ستا د بنده حقونه دي. الله مونږ سره د قانون معامله مه کوه، د خپل رحم معامله وکړه. الله مونږ معاف کړه. زمونږ مور او پلار چې کوم مړه دي هغوی وبخښه، چې کوم جمدي دي روغ صحتونه ورکړه. خدای په مونږ د خپل رحم باران نازل کړه. د رحم د باران دپاره دعا وکړه، ډېره سوکړه ده. الله د رحم باران وکړي، الله د رحم باران وکړي، الله د رحم باران وکړي. الله زمونږ بچي، زمونږ رونه خویندې د هغې د اولاد حفاظت وکړه. الله د حاسدینو د حسد نه مو ساته. الله د شریانو د شر نه مو ساته. الله د فتنهګرو د فتنو نه مو ساته. الله دواړو جهانو خیر او خوشحالی او برکات هم نصیب کا. الله د دنیا و آخر د فتنو آفتونو نه په امن کې وساته. الله مریضانو له روغ صحتونو او شفا ورکړه. الله که هسپتالونو کې دي که په کورونو کې څوک بیماران دي، یا الله روغ صحت ورکړه، یا الله شفا ورکړه، یا الله روغ صحت ورکړه، یا الله شفا ورکړه. الله بې اولاد اولاد ورکړه. الله چې د چا نارینه بچي دي نارینه اولاد ولا ورکړه. یا الله تم د حیا او د پردې صادر نصیب کا. الله د مونږ او زمونږ د بال بچ نوسان وسو حفاظت وکا. خدای پاک که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ پر هغوی بدلې کا.